قرآن مجید فرقان حمید 6666 آیتونه په دې کې په زړو کې امر دی، په زړو کې نهي دی، په زړو کې جنتیانو ذکر دی، په زړو کې دوزخیانو ذکر دی، په زړو کې الله ایمان والو ته جنتی وعدې ذکر کړي دي، په زړو کې الله رب کریم د کافرانو انجام ذکر کړی دی. 1500 آیتونه په فقه باندې مشتمل دي او 100 آیتونه په دعاګانو باندې مشتمل دي. په دې کې 100 آیتونه داسې دي چې تلاوتاً قرآن کې پراته دي خو حکماً نه دي، منسوخ دي. لکه سوره کافرون چې دی دا فتح مکه نه مخکې نازل شوی دی، فتح مکه نه بعد هم ډېرو کسانو ایمان راوړلو. بهر حال ما عزتمندو هغه یو وخت و چې موږ مسلمانو به دغه شیز کې شوق لرل. موږ مسلمان دې طرف ته ولې نه راځي؟ ولې نه راځي دې طرف ته؟ زمونږ ټوله کامیابي په قرآن کې پرته دی. موږ مسلمان ولې نه راځو قرآن؟ 150 سال وشو یو تنظیم جوړ شوي چې ځمکې روی زمین نه به مونږه څه شی ختمو؟ غربت به ختمو. 150 سال کې ختم نه کړو. او زه د مسلمانو تاریخ درته بیانوم. راشه عمر بن عبدالعزیز دا بهي بزرگ تیر شوی دی، صرف 3 میاشتې حکومت یې کړی دی، صرف 3 میاشتې. 3 میاشتې حکومت کړی دی، ټول قرآن قانون کې خو قرآن قانون نه به اخوا خبر نه کېږي. په 3 میاشتو کې تاریخ لیکلی دی چې داسې خپل ملک داسې خپل وطن آباد کړو چې اکثر به دلته خطونه راتله قربان بیت المال کې دومره زکات جمع شوی دی چې موږ یې چاله ورکړو چې زکات هم نه رانالي. صرف په 3 میاشتو کې څه شی قرآن مجید فرقان حمید یو آیت. هغو خلکو صرف زبانی جمع خرچ نه چې مولوي صاحب صرف نن محدود دی تر منبر پورې، زموږ مشر صرف تر جرګې پورې دی، دی نه اخوا بیا چې ته پاڼه واړه بیا باید د پاڼه توره وي. نه، عمر بن عبدالعزیز صحابي دی، تابعي دی، صحابي نه دی. ما عزتمندو یو ورځ یو کس ورته راغی، سم خبرې وه ورسره، دی ناست په شپې لیکل کې ډیوه یې بله کړې ده. چې کله کس ورته رانږدې شو ډیوه دې مړه کړه. وایي کېنه صاحبه، وایي زه درته راغلم اوس دې مړه کړه، په کار ولاړ چې بله چې خبرې مو سره کړې. وایي نه جي دا شیز د بیت المال و، دا شیز د بیت المال و او کار مې د بیت المال کولو. تا اوس ما سره ذاتي خبر دی چې ذاتي خبر دی ما سره، نو د بیت المال شیز استعمالول دا ناروا دي، ځکه مې مړه کړه. نن څه کوي مونږ خلک څه کوي؟ یو خوا عوام دی چې څومره وس رسي دومره ظلم کوي، بل خوا زمونږ عمرا دي چې څومره وس رسي دومره ظلم کوي. مونږ که ډېر لاړ شو امن لټوو، امن نشي راتلی. یاد وساتو امن نشي راتلی. قرآن کې الله فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې دي چې راوړوو یې خلکو ترمنځ زمونږه. کله به غربت وي، کله به دولت وي، کله به صحت وي، کله به بیماری وي، کله به څه پوزیشن وي، کله به څه پوزیشن وي. او فرمایي یو قوم چې تر څه وخت پورې خپل حالت نه بدلوي تر هغه وخت پورې الله هغه قوم نه بدلوي. په خولې یې 1000 هات چغې وهه. یو سړي مخې ته ډوډۍ پرته ده، زموږ مثال دا دی، او ډوډۍ ته وایي راشه راشه زما خولې ته راشه، چې ټوله ورځ دی دا خبرې ورته کوي، ډوډۍ به یوه ډوډۍ به راوچته شي د خولې ته نه راوچتېږي. نو چې تر څو پورې تا ځان صحیح کړی نه ستا ملک به څنګه صحیح شي، ستا علاقه به څنګه صحیح شي، ته په خپله ځان صحیح کړه. نو ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب کریم فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام تا پورا دن نشے.